بعض خلق عجیبه را سره وران دي د توحید په عقیده را سره وران دي بې ننګه بې غیرته کلیوال مې د جهاد په نظریه را سره وران دي سړورو شملورو سره ګرځم بس په دغه یوه کیسه را سره وران دي شریعت یا شهادت زما ناره ده شریعت یا شهادت زما ناره ده دوی په دغه اوازه را سره وران دي شکر چې الله را سره مل دی شکر چې الله را سره مل دی خپل خپلوان خو همیشه را سره وران دي خپلوان خو همیشه را سره وران دي کور کلی سزاتی دشمنی نشتا کور کلی سزاتی دشمنی نشتا په جماعت او مدرسه را سره وران دي محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں دا پیغمبر علیہ السلام عاشق غلام بدلری نه پیژندل کیږي چې را روان وي د هغې په دې 15 شپږ فوټه بدن باندې به د محمد رسول الله مبارکې طریقې ښکاري سفینه رضی الله تعالی عنه د روم په علاقه کې د خپل لښکر نه غیب شلو په یو ځنګل کې روان دی خپل لښکر پسې چې د خپل لښکر تالاش وکم لاره کې ګوري یو زمری مخې ته راووتلو نو زما محترمو دا ورته د لرې نه آواز کوي سفینه رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ورته آواز وکړو چې واپس شه زه د محمد رسول الله خادم یم زه د محمد رسول الله غلام یم هغه زمري چې دا آواز واورېدلو فورا زمانه مخکې شو د زمري پسې وروسته زه روان وم او خپل لښکر سره میلاو کړم واپس رانه لاړو عقبه بن نافع غالبا دا یو صحابي د افریقې په یو ځنګل کې د دې د پاتې کېدل رالل نو زما محترمو اعلان کوي په ځنګل کې ډېر خطرناک ماران لړمانان درنده आवाज کوي موږ د محمد رسول الله غلامانی زمونږ په دې ځنګل کې شپه راغلې ده فورا ځنګل خالی کوي که کم یو مې په ځنګل کې وکتو وژنو به ختمو به په الله یقین کوي دې مارانو لړمانانو زمرو دې درنده دا خپل بچي په دې خلو کې نیولي و ځنګل یې خالي اوسه پورې د الله یره زمونږ په زړونو کې را نله اوسه پورې د مخلوق یره زمونږ د زړونو نه ونوتله اوسه پورې د مخلوق نه د کېدو یقین زمونږ د زړونو نه ختم نشو اوسه پورې د الله نه د کېدو یقین زمونږ په زړونو کې را نلو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه بهر ته تشریف راوړي چې ګوري څه خلق را جمع شوي دي څه دپاره خلق را جمع شوي دي تپوس کوي وایي رجي او زمری راوتی دی او د خلقو مخې نیولې ده لارې بنده کړې ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه سورلۍ نه راکوزېږي دې ته وایي پکا سچا مسلمان دې ته وایي آزاد مسلمان دیتا ہوئی دا محمد رسول اللہ غلام دیتا ہوئی دا اللہ سچا پکا تابیدار دیتا ہوئی مومن اوریجنل مسلمان چې د سورلۍ نه راکوزېږي او زما محترمو راللو او هغه زمری د دې غوږه ونیولو یو سپېړی ورته ورکړله او مخې ولا ستنه کړله ورته وایي د الله بندگان په تکلیف کې مه مبتلا کوه ستانه خلقو ته ډېره خطره ده هغه زمری یو سپېړه ووهلو او زما عزتمندو رخصت یې کړو لارې آزاده کړه او د هغې نه پس عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه خلقو طرف ته مخ راړی وایي د دې شیر په باره کې د دې زمري په باره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق سچ فرمایلی چې دا شیر دا زمری او دا قسمه مخلوق په هغه چا الله مسلط کوي چې کم خلق د دې زمرو نه یریږي د دې ځناورو نه یریږي او د الله نه یریږي چې کله د الله یره زما استاد زړونو نه ووتله یاد ساته بیا به د مخلوق یره زما استاد زړه کې راځي